अस्सलाम वालेकुम। नन भाई इंशाल्लाह द्वेम नंबर यूनिट स्टार्ट को HCF एंड LCM नो दा लुम्बनी एक्सरसाइज द HCF په باره کې نو اول په HCF باندې ځان پوهې کا چې دا HCF وایي څه ته د دې په باره کې بنیادي او ضروري خبرې کمې دي چې د هغې په ذریعه به ته دا ایکسرسایز ښه په اسانه باندې حل کولی شي او ښه په اسانه باندې به پرې پوهېږي. نو اول په HCF باندې ځان پوهې کا چې HCF وایي څه ته. نو که ته وګورې دې کې 3 لیټرز دي. د H مطلب دی هاییسټ یعنی په ټولو کې لوی، په ټولو کې سیوا. C مطلب دی کامن. کامن مطلب دا داسې یو نمبر چې هغه تا سره کم 2 نمبري یا که 3 نمبري چې په هغې ټولو کې موجودي نو هغې ته ویلی شي کامن. صحیح شو. F مطلب دی فیکټر. فیکټر مطلب داسې یو نمبر چې هغه یو بل نمبر پوره تقسیموي نو د هغه نمبر د هغې فیکټر شو. اوس هاییسټ کامن فیکټر دا د یو مثال په ذریعه اوس نور ځان په دې باندې پویو. لکه موږ سره 2 نمبرز دي، یو د 18 او یو د 24. اوس د دې 18 د دې 18 فیکټرز کم دي نو تا ته ما وایي فیکټر څه ته وایي؟ داسې یو نمبر چې بل نمبر پوره تقسیموي. نو دلته د 18 ته مخامخ زه داسې نمبرز دي کما چې دا 18 پوره تقسیموي. ټیک ده که نه؟ دا ګوره 1 چې کوم دی دا د 18 فیکټر دی ځکه 18 په 1 باندې پوره تقسیمیږي که نه؟ دا 18 په 2 باندې پوره تقسیمیږي. 9 2 18. یا زه داسې ویلی شم دلته زه داسې نمبر لګوم که ای سره زه داسې یو انسه کې ضرب ورکوم چې د 18 ته راځي د دې مطلب دا دی چې دا د دې فیکټر دی. نو 18 له چې موږ په 1 کې ضرب ورکو 18 ته راځي. 9 له چې موږ په 2 کې ضرب ورکو 9 2 18 18 ته راځي. د دې مطلب دا چې دا 1 فیکټر دی 18 دا 2 فیکټر دی. دا شان 3. نو داسې کومه انسه ده یا داسې کم نمبر دی چې په 3 کې ولې موږ ضرب ورکو او 18 ته راشي نو چې 3 18 د دې مطلب دا چې دا 3 د دې 18 فیکټر دی یا دا 18 چې کوم دی په 3 باندې پوره تقسیمیږي. دا شان که زه 4 ولګوم نو آیا داسې یو انسه شته، داسې یو نمبر شته چې زه په 4 کې ضرب ورکم او 18 ته راشي؟ نشته. د دې مطلب دا دی چې دا 4 دا 4 دا د 18 فیکټر نه دی. دا شان 5 داسې نمبر شته چې موږ په 5 کې په 5 کې ضرب ورکو 18 ته راشي؟ نشته. د دې مطلب دا چې 5 هم د 18 فیکټر نه دی. خو چې دی ځکه موږ اوس وي که نه چې 3 18 دا شان 3 چکې 18 3 له چې په 3 کې ضرب ورکو نو 18 ته راځي. دا شان 7 نه دی. 8 هم نه دی. 8 یې هم فیکټر نه دی. 9 دی. 9 2 18. ٹھیک شو. 10 هم نه دی. 11 هم نه دی او 12 هم نه دی. 13 داسې دا ټول نمبر نه دي خو دا نمبر په خپله باندې دی. 18 له چې موږ 1 کې ضرب ورکو 18 ته راځي. د دې مطلب دا دی چې دا داسې نمبرز دي چې دا 18 دا پوره تقسیموي. صحیح ده؟ یا دا داسې نمبرز دي چې دې له موږ په یو انسه کې په یو نمبر کې ضرب ورکوو نو د 18 ته واپس راځي. دا شان د 24 فیکټرز کم دي نو 1 دی 2 دی 12 2 24 3 دی 8 3 24. ٹھیک شو. 4 نه دی 4 هم دی 6 4 24. 5 5 نه دی 6 دی 6 4 24. ٹھیک شو. دا شان 8 دی 8 3 24 شو که نه؟ 9 نه دی 9 باندې نه تقسیمیږي. دا 24 په 9 باندې پوره نه تقسیمیږي نو 9 فیکټر نه دی. دا شان په 10 باندې نه تقسیمیږي 11 باندې نه په 12 باندې کېږي نو 12 2 24. ٹھیک شو. دا شان ورپسې 13 14 دا نور نه دي او دا 24 په خپله یعنی 24 له چې 1 کې ضرب ورکړو 24 ته راځي یا که 24 په 24 تقسیمو نو 1 ته نه جواب راځي. په خبره باندې پوه شو یعنی پوره دا 24 تقسیمي. نو دا د دې فیکټرز دي. اوس په دې کې کامن پیژنو بیا هاییسټ کامن فیکټرز پکې پیژنو. نو ته وګوره په دې 18 کې او 24 کې د دې نمبر چې کوم دا فیکټر دي په دې کې کامن کم دي. تا ته ما وایي کامن څه ته وایي چې تا سره کم نمبرز دي په هغې ټولو کې موجود دي. دې کې موږ سره اوس 2 نمبر دي. دلته موږ 2 نمبر اخیستي دي 18 او 24. اوس هغه کم نمبرز دي چې هغه په 18 کې هم شته 24 کې هم شته. نو 1 دی 1 دلته هم شته دلته هم شته 2 دلته هم شته دلته هم شته 3 دلته هم شته دلته هم شته 6 دلته هم شته دلته هم شته. ٹھیک شو. نو د دې مطلب دا دی چې دا په دې کې څه دي کامن فیکټرز دي. کامن پکې کم دي 1 دی 2 دی 3 دی او 6 دی. په خبره باندې پوهېږي؟ اوس هاییسټ کامن فیکټر پکې کوم یو دی؟ یعنی تا ته ما وایي هاییسټ څه ته وایي
پټولو کې لوی پټولو کې سیوا. نو اوس دا کامن دی او په دې کامن کې د ټول نه غټ نمبر کم یو دی، ټول نه هایست کم یو دی. ظاهره خبره دا چې د دې مطلب دا دی چې د دې دوو نمبرز د دې هایست کامن فیکټر یا ایچ سی اف هغه د څه برابر دی؟ د چې برابر دی. ټیک شو؟ نو دا د ایچ سی اف کانسیپټ دی. خبره باندې پوهیږي؟ اوس د دې مطابق به موږ ډیفینیشن څنګه لیکو، تعریف به څنګه لیکو، ډېر زیات ضروري دی، دا یاد ساتل ضروري دي د کوېسچنز لپاره هم او د ایم سی کیوز لپاره هم. په دې سټیټمنټ باندې هم ایم سی کیوز راتلی شي نو چې تا ته یاد دي. ګوره د ګریټیسټ نمبر یا داسې مې ویلی شي د هایست نمبر which divides two or more numbers simultaneously is called their HCF. داسې د ټول نه غټ نمبر د ټول نه هایست نمبر چې هغه دوا یا د دوه نه سیوا نمبرز ډیوایډ کوي، تقسیمي سایملټینیسلی په یک وخت په یو ټایم باندې دوا یا د دوه نه سیوا نمبرز تقسیمي، خو هغه نمبر به سي هایست نمبر وي. داسې د غټو نه غټه انسا د غټو نه غټ نمبر چې هغه دوا یا د دوه نه سیوا نمبرز په یو ځای باندې پوره تقسیمي، نو هغه د هغې نمبرز ایچ سی اف دی. لکه څنګه دلته په دې کې د ټول نه غټ فیکټر سو چې د ټول نه غټ نمبر سو چې دا چې دا 6 داسې نمبر دی هایست لوی چې دا 18 او 24 پوره تقسیمي. د دې چې نه د دې 6 نه بله غټه انسا نشته دی چې هغه د 18 او 24 دواړه سایملټینیسلی په یو ځای باندې پوره تقسیمي. دا ګوره اوس غټ نمبر شته، د دې 18 لپاره 9 شته، 18 شته، د دې 24 لپاره 8 شته، 12 شته، 24 شته. صحیح ده که نه چې دا پوره تقسیمي. خو داسې نمبر به مونږ ګورو چې هغه دواړو کې موجودي. په خبره باندې پوهېږي که نه؟ اوس دا چې داسې نمبر دی چې دا دلته هم شته دلته هم شته، یا دا چې داسې نمبر دی چې دا هم تقسیمي او دا هم تقسیمي او لویه انسه ده، د دې نه بعد بله غټه انسه نشته دی چې دا دواړه په یو ځای باندې تقسیم کړی شي. نو په دې وجه دا چې د دې څه دی ایچ سی اف دی یا هایست کامن فیکټر دی. په خبره باندې پوه شوې؟ پوینټ به یاد ساتي چې ریمایندر به سي 0 وي، یعنی چې کله ته ایچ سی اف واخلې دا ایچ سی اف به داسې نمبر وي چې دا به دوا یا د دوه نه سوا نمبرز پوره تقسیمي، یعنی د دې ریمایندر باقي به د دې نه 0 راځي، یعنی دا به پوره تقسیمیږي. ښه آر یا دا تعریف هم دی، دا هم یاد ساته که تا ته په پیپر کې ایم سی کیوز کې تعریف لږ چینج کی بدل کی چې ته بیا کنفیوز کېږي نه. نو د لارجسټ نمبر هغه یو غټ نمبر یو غټ انسا د ډیوایډز چې هغه تقسیمي ټو دوه آر مور نمبرز یا د دوه نه سیوا نمبرز ایگزیکټلی، یعنی پوره تقسیمي وداؤٹ ریمایندر، یعنی د هغه نه باقي څه نه پاتې کېږي. نو هغه لارجسټ نمبر ته هغه غټې انسې ته څه ویلی شي؟ ایچ سی اف، هایست کامن فیکټر. امید لرم چې انشاءالله په ایچ سی اف باندې کنسپټ پوره کلیر شوي چې ایچ سی اف وایي څه ته. اوس بستان انشاءالله په دې کې څه غلطي نه کېږي. دا ایچ سی اف به معلومو څنګه؟ نو زمونږ په کتاب کې دوه طریقې ذکر شوي دي، دوه میتډز ذکر شوي دي. یو دی پرایم فیکټرایزیشن میتډ او دویم نمبر دی ډیویژن میتډ. پرایم فیکټرایزیشن میتډ څه ته وایي؟ نو چې اول ته فیکټرایزیشن وپېژنې چې فیکټرایزیشن څه ته وایي. نو فیکټرایزیشن څه ته وایي؟ د پروسیس آف بریکینګ ا نمبر انټو اټس فیکټرز. د یو نمبر ماتول د هغه فیکټرز ته، یو نمبر په فیکټرز کې ماتول د هغه فیکټرز جوړول، دی عمل ته دی پروسیس ته دې ته فیکټرایزیشن وایي. یعنی چې مونږه یو نمبر هغه د فیکټرز په شکل کې ولیکو، هغه فیکټرز ته هغه نمبر مات کو، نو دې ته ویلی شي فیکټرایزیشن. لکه څنګه دلته مونږ وکړو د 18 دا مونږه نمبرز ولیکل کنه، په دې نمبرز باندې د 18 پوره تقسیمیږي، دغه شان په دې نمبرز باندې د 24 پوره تقسیمیږي. یا دا داسې نمبر دی چې دې کې مونږه یو نمبر لا یو بل نمبر دی سره ضرب کوو نو د 18 تی راتلی شي. یا دا داسې نمبرز دی چې دې کې مونږه یو نمبر له ضرب ورکوو نو د 24 تی راتلی شي. د دې مطلب دا دی چې دا د 18 او د 24 دی فیکټرز دي، یعنی د 18 فیکټرز ته مات شو، د 24 فیکټرز ته مات شو. نو دا مونږ څه وکړو؟ دا فیکټرایزیشن وکړو. دا مونږ څه وکړو؟ فیکټرایزیشن. دی پروسیس ته دی عمل ته فیکټرایزیشن وایي. اوس پرایم فیکټرایزیشن څه ته وایي؟ نو دی پروسیس آف بریکینګ ا نمبر انټو اټس پرایم فیکټرز. چې کله مونږه د یو نمبر فیکټرز ولیکو، هغه فیکټرز
پرایم فیکټرز دي نو هغې ته مونږ بیا هغه پروسس ته هغه عمل ته بیا مونږ پرایم فیکټرایزیشن وایي. لکه څنګه مونږ یو نمبر ولیکو او د هغه پرایم نمبر صرف د هغه پرایم فیکټر صرف د هغه جوړ کو نو هغې ته بیا پرایم فیکټرایزیشن وایي. اوس پرایم نمبرز یا پرایم فیکټرز کم کم دي نو 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 دا د یو نمبر پرایم فیکټرز دي یا دا پرایم نمبرز دي. نو پرایم فیکټر یا پرایم نمبرز کم کم دي نو دا دي او دا وایي څه ته موږ به پیژنو څنګه نو a number that has only two factors 1 and itself. داسې یو فیکټر یا داسې یو نمبر چې د هغې سره په دوه فیکټرز دي او هغه دوه فیکټرز کم کمي 1 and itself 1 او itself هغه نمبر په خپله. نو که زه ساده پښتو کې ووایم داسې یو نمبر چې هغه صرف په 1 تقسیمیږي او په خپل ځان تقسیمیږي. صحیح ده. نو هغه نمبرز ته پرایم نمبرز ویلی شي یا هغې ته پرایم فیکټرز ویلی شي. صحیح ده. که ته دې نمبرز ته سوچ وکړي دا ټول نمبرز پرایم نمبرز دي دا د 1 نه علاوه او د خپل ځان نه علاوه په بله انسا نه تقسیمیږي. لکه 2 دی دا په 1 تقسیمیږي او په 2 تقسیمیږي. 3 دی 3 دی دا په 1 تقسیمیږي په 3 تقسیمیږي. 13 دی په 1 تقسیمیږي او په 13 تقسیمیږي. داسې بله انسا نشته چې دا 13 دا 13 پوره تقسیم کړي. دغه شان دا ټول نمبرز نو د دې ټول نمبرز دوه فیکټرز دي 1 او دا نمبر itself یعنی دا نمبر په خپله. نو داسې قسمه فیکټرز ته داسې قسمه نمبرز ته څه ویل شي پرایم نمبرز. نو خبره واضحه شوه یعنی پرایم فیکټرایزیشن کې مونږ د یو نمبر سره په پرایم فیکټرز لیکو یعنی دا والا فیکټرز یې لیکو په دې نمبرز کې چې په کم نمبرز باندې هغه نمبر پوره تقسیمیږي نو صرف دا ورته مخامخ لیکو. لکه څنګه دلته مونږ د 18 او د 24 فیکټرایزیشن وکړو که نه خو دا پرایم فیکټرایزیشن نو. اوس دلته مونږ د پرایم فیکټرایزیشن کوو. اوس د دې 18 او د دې 24 د دې پرایم فیکټرز به مونږ څنګه معلومو نو ګوره 18 به ولیکي یا چې کم نمبر یې هغه به ولیکي لاندې به داسې یو لاین راکاږي دومره او بل لاین به پې داسې راکاږي. ٹھیک شو. بیا به څه کې دلته به پرایم نمبرز نه سټارټ واخلې. ټول نه وړوکي پرایم نمبر کم یو دی 2 دی نو دا 18 په 2 تقسیمیږي نو ځکه مونږ به دلته ولیکو 9 2 18 یعنی 9 له چې مونږ په 2 کې ضرب ورکو دا 18 ته راځي 18 ته راځي که نه. دغه شان دلته به اوسو بیا په 2 باندې دا نه کېږي نو بل پرایم نمبر ته به موږ سوچ کوو. نو ورپسې څه دی 3 دی په 3 باندې دا تقسیمیږي نو موږ به ولیکو 3 3 3 9. ٹھیک شو. دغه شان دا 3 پرایم دی یعنی د 1 نه علاوه دا په بل انسان نه تقسیمیږي نو 3 کن 3. نو د دې 18 کم فیکټرز شول دا پرایم فیکټرز دي د 18 ځکه دا موږ صرف په پرایم نمبرز باندې تقسیم کړل. په خبره باندې پوهېږي. نو د دې 18 فیکټرز شو 2 ملټیپلای بای 3 ملټیپلای بای 3 دا د پرایم فیکټرز شول. ځکه که دا مونږ واپس ضرب کوو دا 18 ته راځي 3 3 9 او 9 2 18. دا شان د 24 پرایم فیکټرز به څنګه معلومو په 2 باندې کېږي نو 12 2 24 بیا په 2 باندې کېږي 6 2 12 بیا په 2 باندې تقسیمیږي 3 2 6 3 په 2 نه تقسیمیږي صرف په خپل ځان تقسیمیږي نو 3 کن 3. په خبره باندې پوهېږي. یعنی د دې 24 کم دا نمبرز راغلل دا پرایم نمبر دي یا دا د پرایم فیکټرز دي 2 ضرب 2 ضرب 2 او ضرب 3. ځکه که دا مونږ واپس ضرب کوو هم دا 24 راځي 3 2 6 6 2 12 12 2 24 واپس 24 راځي که نه نو ځکه دلته به د دې منځ کې به د دې فیکټر منځ کې به ضرب لګې. نو دا مونږ څه وکړو پرایم فیکټرایزیشن وکړو. په خبره باندې پوهېږي. اوس دې کې HCF کم یو دی وګوره ورته کامن پکې کم دي 2 دلته هم شته دلته هم شته او دلته 2 بله شته او دلته بله 2 نشته یعنی دا پکې کامن نه. دلته 2 شته او دلته نشته دا هم کامن نه دی. دلته 3 شته دلته هم 3 شته او دلته بل 3 شته او دلته نشته. نو په دې وجه د 2 کامن شو یو 2 دی او یو 3 دی. نو 2 به ولیکي 3 او دا یې په منځ کې به ضرب وکړي نو 3 له چې مونږ په 2 کې ضرب ورکړو څه ته راځي 6 ته راځي. نو د پرایم فیکټرایزیشن په ذریعه مونږه د دې نمبرز د دې 18 او 24 د دې HCF معلوم کو چې 6 دی او دلته مونږ معلوم کو هایست کامن فیکټر 6 دی. خو دا مونږ د دې ټول فیکټرز لیکلیو او دلته مونږ صرف په پرایم فیکټرز ولیکل. نو چې کله مونږ په
एक्सरसाइज की प्राइम फैक्टराइजेशन को नو दاسې قسمه طریقه باندې با ایچ سی اف معلومه ٹھیک ده. ها دویمه طریقه ده ډیویژن میتھډ. یو فیکټر ټری میتھډ هم دی. دا 18 مونږ داسې شکل کې مونږ لیکلی شو. ګوره داسې الټا اونته وی به ولیکې داسې. دلته به پرایم نمبر لیکي چې په کومه ته تقسیمې. نو 18 چې په 2 تقسیم کې سر ته راځي 9 راځي یعنی 9 2 18. او دا پرایم نمبر دی هو نور نه تقسیمې کنه نو دی و تقسیم کې. په 2 باندې کیږي نه کیږي په 3 باندې کیږي 3 3 9 خبر باندې رسیدي. نو تاسو داسې چې کم راشي دا شان دا مزید کیږي په سبانی په 1 باندې نو پرایم نمبر به دی خالی کی او چې کم پرایم نه علاوه ان صحیح عادي خالی کا 3 کن 3 نو تاسو چې کم دا سره راشي دا پرایم فیکٹرز دي 2 3 او 3 د 18 فیکٹر دي یعنی 2 3 3 هم داسې ضرب شکل کې به ولیکي. دي تاسو ویل شي دي توی فیکٹر ټری میتھډ. فیکٹر ټری میتھډ ټری ونی ته وي درخت ته وي نو دا د ونی په شان برانچز شاخونه نه ځکه وته فیکٹر ټری میتھډ وي. خبره باندې پوهیږي خو موږ به زیاتره واسطه دې سره راځي. په دې طریقه موږ پرایم فیکټرایزیشن کوو چې کله موږ په دې ایکسرسایز 1 کې د ایچ سی اف کوېسچنز او سوالونه حل کوو. ښه بل چې کوم میتھډ دی بل کوم طریقه ده هغه دی ډیویژن میتھډ. بل میتھډ کوم یو دی ډیویژن میتھډ. اوس ډیویژن میتھډ څنګه وي نو چې کله تعالی کوم نمبر درکړي شوي هغې کې کوم غټ نمبر یا به دلته لیکي او چې کوم د هغې نه ډوکي نمبر یا به دلته لیکي. په دې وجه ما 24 دلته لیکلی دی 18 دلته. اوس دلته داسې یو نمبر لګولی چې دا 24 یا 24 ته نږدې نمبر راشي نو 1 دی. 18 چې په 1 کې ضرب ورکو 18 بشي که په 2 کې ضرب ورکو 36 راځي د 24 نه سیوا کېږي. هغه د ډیویژن هغه رولز دي دا به څه کوو د دې نه به دا ماینس کو نو 4 وړوکي دی 8 لوی دلته به دا 14 شي او دلته به 1 پاتې شي. د 14 نه چې 8 لر کړي نو 6 راغی او د 1 نه چې 1 0. اوس د دې نه بعد به څه کوي په ایچ سی اف کې دا به یاد ساتي. دې ته به داسې د دې په شان داسې نښه به وکړي او دا به داسې لږ سیوا کړي او دې ځای کې چې نمبر کمي که هغه هر سي هغه به دلته راکوز کړي. اوس دلته 18 دی نو 18 به زه دلته راکوز کړم. اوس به داسې انسه ګورم چې دې چیک کې ولا ضرب ورکړم چې 18 ته راشي نو په 3 باندې کېږي که نه چې 3 18 یا 3 چې کې 18 ریمایندر سره راغی 0 راغی. نو تاسو سره چې کوم لاست ډیوایزري تا ته یاد شي که نه ډیویژن کې تا ته ما ویلي دلته چې کوم انسایي هغې ته ډیوایډنډ وي او دلته چې کوم نمبر یا انسایي هغې ته ډیوایزر وي. نو چې لاست کوم ډیوایزر پاتې شي ریمایندر تا سره 0 راشي او لاست کوم ډیوایزر پاتې شي دلته لاست ډیوایزر دا دی نو دا ایچ سی اف وي. دا دې مطلب دی چې ایچ سی اف موږ سره څه برابر راغی د 6 برابر راغی. ٹھیک شو. نو که په پرایم فیکټرایزیشن هم وکړو هم چې ایچ سی اف راغی که په ډیویژن میتھډ هم وکړو هم چې 6 جواب ته راغی او که هغه ټوټل فیکټرز والا ولیکل او بیا هم هایست کامن فیکټر ایچ سی اف معلوم کو نو بیا ته هم 6 راغلی. په خبره باندې پوه شوې. نو دا د ایچ سی اف بالکل بنیاد دی. په دې خبرو چې ته پوهېږي که تا ته زه یو 50 سوالونه ولیکم هغه ته ښه په اسانه باندې حل کولی شي. په اسانه باندې ایم سی کیوز چې کوم دی هغه حل کولی شي خو چې ته په دې پوهېږي. اوس د ایم سی کیوز دپاره زه ته اسانه طریقه ښیم چې دا ته ایم سی کیوز راشي او تا ته وي چې دا نمبرز دي او د دې ایچ سی اف سره تا له 2 یا 2 نه سیوا نمبرز درکړي تا ته وي چې د دې ایچ سی اف کم یو دی تا له آپشنز درکړي A B C D نو ته به بغیر د دې سلیوشنز د هغې جواب څنګه معلومې. نو په هغې کې چې د ټول نه کم غټه انسه تا چې کم آپشنز درکړي دي A آپشن B C D په هغې چې کم غټه انسه ده په هغه غټه انسه باندې تا چې کم نمبر درکړي دي هغه پې تقسیم کړه. که ټول پوره تقسیمي د دې مطلب دا چې دغه ایچ سی اف دی. ٹھیک ده. که د ټول نه غټه انسه باندې پوره نه تقسیمېږي داسې یو انسه چې هغه پوره نه تقسیمېږي د دې مطلب دا چې د ایچ سی اف نه دی. بیا د هغې نه چې لږ وړه انسه په آپشنز کې هغې باندې پوره تقسیم کړه نو ته به ډېر په اسانه باندې په لږ ساعت کې جواب ته ورسي چې د دې ایم سی کیو ایچ سی اف څه شی دی. نو د دې نه مخکې چې مونږ په ایچ سی اف باندې ایم سی کیوز حل کو کوېسچنز پې حل کو د شتو پوینټو سره یو 2 پوینټس نور دي هغه هم یاد ساته. اوس مونږ د پرایم نمبرز خبره وکړه نو چې ته کمپوزیټ نمبرز هم پیژنې چې کمپوزیټ نمبرز څه ته وایي. نو هغه نمبرز یا هغه انسې چې د هغې د 2 نه سیوا
فیکټرز یعنی چې هغه په ونوم تقسیمیږي په خپل ځان باندې هم تقسیمیږي او د دې دوړ نه علاوه په نور نمبرز باندې هم تقسیمیږي نو هغه قسمه نمبرز ته ویل شي کمپوزیټ نمبرز. بل خبر دا ده که موږ سره داسې نمبرز وي چې موږ د هغې ایچ سی ایف معلومو د هغې فیکټرایزیشن یا پرایم فیکټرایزیشن وکړو او په هغې کې کامن فیکټرز نه وي په خبره پوهېږي داسې نمبر چې د هغې پرایم فیکټرز موږ معلوم کو او هغې کې کامن فیکټرز نه نو بیا به د هغې ایچ سی ایف د څه برابري نو د هغې ایچ سی ایف به همیشه له د 1 برابري دا به یاد ساتي په دې باندې اکثر ایم سی کیوز راځي دا امپورټنټ پوینټس دا به یاد ساتي. اوس په دې ایچ سی ایف باندې یو څو ایم سی کیوز حل کوو چې په دې ټاپک باندې ستا د کنسپټ نور هم کلیر شي نور هم تا ته دا اسان شي. نو لومبنی ایم سی کیو دی واټ از د ایچ سی ایف آف 12 and 18 د 12 او د 18 ایچ سی ایف څه دی نو ګوره که ته په دې باندې پرایم فیکټرایزیشن میتھډ اپلای کی یا ډیویژن میتھډ اپلای کی نو ته به آنسر روباسي خو هغه به تا نه ټایم واخلي او چې کله ټیسټي ایم سی کیوز حل کول هغې دپاره ټایم کمي نو په لږ ساعت کې به دا ته څنګه حل کړې نو چې څنګه تا ته ما وختي ووي ته دا نمبرز تاله چې کوم دا آپشنز درکړي دي دا نمبر په هغې کې په غټه انسه باندې تقسیمول شروع کړه د هغې نه سټارټ واخله که په غټه انسه کېږي دا د هغې ایچ سی ایف دی که په هغې نه کېدو نو بیا ورپسې چې کوم غټه انسه ده هغې باندې تقسیم کړه لکه ګوره دلته موږ سره آپشن دی 2 3 6 9 نو زه به د 9 نه شروع واچوم چې آیا دا 12 او 18 په 9 باندې تقسیمیږي او که نه پوره نو 18 هو ټیک د 9 دونې 18 پې تقسیمیږي خو 12 پې نه تقسیمیږي د دې مطلب دا چې دا 9 ایچ سی ایف هایست کامن فیکټر نه دی نو څه به وکړمه په دې چی به تقسیم کما نو چی دونه 12 هم په چی تقسیمیږي او 3 چکه 18 دا 18 هم په چی پوره تقسیمیږي د دې مطلب دا دی چې په دې کې ایچ سی ایف سره چیرې اوس دی 3 او 2 یعنی ا او بی آپشن ته ډګورم ځکه ته هایست فیکټر معلوم کو صحیح دی کنه نو په دې طریقې به ته ایم سی کیوز سالو کې ایم سی کیوز حل کې چې تا ته ټایم بچ کیږي. دویم نمبر دی د ایچ سی ایف اف 2 پرایم نمبرز از آلویز د چې کله تا سره دوه پرایم نمبرز دي یعنی چې دا صرف دوه فیکټرز دي 1 او هغه نمبر په خپله نو دا د داسې قسمه دوه پرایم نمبرو ایچ سی ایف به د څه برابري د نمبر ایچ سیلف هغه نمبر بی 2 د 2 برابر به سی 1 د 1 به برابري که ډي 0 د 0 به برابري نو ګوره مونږ ووایو که نه په امپورټنټ پوینټس کې مونږ ووایو چې کله مونږ سره داسې نمبرز راشي چې هغه پرایم نمبرز وي یا د هغې نمبرز په فیکټرز کې کامن نه نو همیشه له داسې قسمه نمبرز چې کوم ایچ سی ایف وي هغه همیشه له د 1 برابر دلته کریکټ آپشن سی دی 1. دا باقی پاتې ایم سی کیوز ته سالو کا ته حل کا د دې آنسرز ته راوباسه.